پیغمبر دے دا اختر ورځ د مونځ ته روان لاره کې یو ماشوم نسکور پروت دی او جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورمنډه کړو په غېږ کې راوچت چې دا اختر ورځي او تا پاک او نوې او ټاټ پاټ کې جامې اچولي او په دوړو کې سخاو لیت پیت ماشوم پروتی دغه وخت کې به راوچت کې په غېږ کې ورغه او ماشوم یې غېږ کې راوچت. بچیا ولې جاړي؟ و یا رسول الله دا اختر ورځ د نه مې مور شته نه مې پلار شته نه چا جامې راغوستي نه چا خوراک را کړی نه چا پیسې مرګري مې ټول لګیا دي خوشحاليږي څوک په جامو څوک په پیسو څوک په خوراک زما څوک شته نه. پیغمبر صحابه او ته وایي چې تاسو عیدګاه ته ځئ زه درلما کور تراغه په منډه بی بی فاطمه او عائشه ته आवाज چل را منډه ای په منډه راځي وې زور اوره موقع خدای د ثواب کور ته دل راوست. اله د امام حسین او د حسن جامع راواله یو دی بچی ته واغوندوي قجوره او ستوان راواغستو په خپل لاس برابر ک او ماشوم له په خله کې ورک مخلاص ولا وینځل فاطمه لګیا ده ولا مخلاص وینځ عائشه لګیا ده ولا جامع برابرې پیغمبر ورته ستوان جوړي صفا سترا سترګو کې رانجه ورته واچول پیسې ولا جیب کې واچولې. رسول الله ورته وایي چې بچیا اوس دینه پس بت نه جاړي ول جی بالکل بنه جاړ بیا په کې کې روچت کو بار راويستو ماشومانو کې پرې انور ماشومان ولراله چې اوس خو دې جړل اوس خان دی ولې ورته وی ولې بنه خان دما چې محمد رسول الله د چا پلار وی بی بی عائشه د چا مور وی او حسن د چا رونوي نو ولی بن خاندما دا ورځ در باندې را روانه ده. هارون الرشید بادشاہ پخکار وته دي خکار وک او هغه بیا عمله ور سره واخکار پوخ کو خړوي لګیاو یو کارغر هغه او د هارون الرشید د مخه نه روټه او تختول هارون الرشید په اس باندې سور شو او وزیرانو ته وی چې والله کدا کارغه پرېدل چې وجلې مني زه بادشاہ یم کارغه څنګه دا جرأت کو چې د بادشاہ د مخه نه روټه او تختول دې چې پاس سور شو وزیرانم ورپسې شو زکه چې وزیر اعظم په منډو شي نو دا واړه واړه روټي خلاص خود به خود په منډو شي. کارغه مخ کې او دی ورپسې کارغه د یو غره ناغه غاړه واوړې بادشاہ ورپسې ور واوړې ال تسګوري چې یو سړی دی لاسونه او خپې شاته تړلي په خپل پټکی او صادر او په ډډه پروت دی. دې کارغه هغه روټه یوړه هغه سړی له پخله کې ورک بجای د دې چې کارغه دا روټه په خپل خړلې وې نو دا یوړه هغه له پخله کې ورک. بادشاہ چې ورو رسیدو نو کارغه والوته دې سړی نه تپوسو کو چې څوک یو دا ولی هغه ورته صاحب سوداګرو ما په دلار اتلم غلو ونی و ما وی شو کول او په دې خپل صادر او پټکی را تخپه او لاسونه کلک کلک وتړل مال را نه یوړو زیدل تدا سي پرې
اوس څوک په دې لاره راځیم نه چې ما پرانی دي. څومره موده وشوه؟ وې 3 میاشتې وشوه. بادشاہ ورته وی چې 3 میاشتې وشوه او ته دلته تړلې پروت نو خریس کې څنګه؟ هغه ورته بادشاہ په خدای قسم چې هغه غلو وتړلم او رانه لاړ، دا کارغه قدرت مقرر کړی دی، ټیم په ټیم په دې مخوکه کې اوبه م راوړي ماله خوله کې راکوي او روټۍ م راوړي ماله. نو زما عزیزانو سو پورې چې د رزق مسله ده نو هذ روح د ځمکې د پاسه داسې نشته چې وقتن فوقتن الله پاک هغې ته رزق نه وررسوي. حدیث کې راځي یو صحابي دی هغه واورېد چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الضباء، پیغمبر علیہ السلام کدو ډیر خوښو، کدو سره به ډیره مینا کوله. صحابي وی په خدای مې دې قسمی چې تر سو ژوندم چاړو بل شی و نه خورم. پیغمبر راوغوښتو چې الکتا عمل دی الله بنده، وی والله که مې نور څه عمل نشته خاص صاحب، خدا مې واورېد چې ستا کدو ډیر خوښ دی. ما وی چې والله که بل شی وخورم زیوا د هغه شي نه چې زما د محبوب خوښ. مودې وشوې کدونه بغیر بل شی نه خورم. حضور علیہ السلام ورته وفرمایل چې ما تړه کې بشارت وشو چې دته د جنت زیری ورکړه. تاسو خیال ده؟ بل یو صحابي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله یو شی راته داسې وښایه چې پاغې پورا عمل وکړم، پورا ټول کارونه همانه کېدل ګران دي، یو شی راته ده. حضور علیہ السلام ورته وفرمایل چې 15 وخته مونځ په خپل وخت کوه، بس ته به جنت ته لاړ شې. هغه چې واپس شو ویل چې والله لا ازید علی هذا ولا انقص، په خدای مې دې قسمی چې په دې 15 منځونو کې نه په څه زیات کم او نه ته کم کم. زیات معنا نه والله که نفلونه مو کم، دغه 15 منځونه دي دا به ټیک کوم او نه به والله که څه کم کم. چې سره روان شو صحابه ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا سره په دې خپل ایمان کې دومره رښتینی دی دی به ګوري ټکه نفل بم نه کوي کنه جی. نو کله چا دا شوق وي چې ما په ژوند جنتی سړی ولیدې نو د سړی ته وګورئ. حد د عشق، حد. عزیزانو حدیث کې راځي صحابه ناس دي، پیغمبر تقریر کوي، یو باندې سړی هغه ته اعرابي وایي، عربی کې اعرابي ورته وایي باندې ته. مجلس کې را پاسې دو په جمعات کې متیاز راو، بدا سے مجلس کې لکه تاسو ناس کی دا سے پاسې دو لنګ اوچت کو په جمعات کې متیاز. صحابه ورته په غوسه شو چې تاسو کې چا ورته په تورم ګوته والی، لکه دا سره وایي د په جمعات کې د پیغمبر مجلس کې متیاز را. پیغمبر ویل نه خبردار چې څو ورته ونه وایي. پیغمبر فرمایل خبردار چې څو ورته ونه وایي، پرې دې چې متیاز یو کی منس کې بندم نه کوي چې پورا متیاز تشي. متیاز یو کړي بیا راغی کېناست. علماء لیکي چې دا سړی خو یا ناپویاو باندې چې هغه ته دا پته نه و چې جمعات کې متیاز کول منع دي.
نو د دې وجې وکړي. محققین وایي چې نه، خبره دا نه وه. خبره دا وه چې سړی مجلس کې د پیغمبر ناست دی، متیازې ورغلي ډېرې ټینګې، اړکې خیال وکړو چې که بهر متیازو ته ځما نو د پیغمبر بیان رانه فوت کیږي، او که نظم هلته متیازې ټینګې راغلي دي. راشه دا د جماعت بې ادبي وکړه، متیازې دلته وکړه، خو چې د پیغمبر بیان درنه قضا نشته. د صحابو د عشق دا عالم، د مینې دا عالم. زما عزیزان، صحابه په پیغمبر بالکل پتنګان. تاسو به وایئ چې بس خود خدای احکام یې منلو، قاصد و رهبر. نه نه، ام معشوق محبوب. لکه حضرت ثوبان دام صحابي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته تشریف وړی، ثوبان ټوله ورځ په جړا تېره کړه، ټوله ورځ. ماښام چې حضور علیه السلام راغی، ثوبان بیا هم جاړي. ورته وی الله بنده اوس ولې جاړي؟ اوس خو دې زه ولیدم که. ثوبان ورته وی یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي، نه د جنت شوق شته او نه د دوزخ، نه د خوراک، نه د سکاک، نه د لباس، نه د حورې، نه د غلمانانو، دا هیڅ شوق نشته. اوس جاړم ځکه چې که په قیامت کې زه خدای جنت ته بوتلما نو ته به په جنت کې چرته په لویو لویو مقامونو کې ناست دی. اے حبیبه زه به هغه جنت څکم چې چرته تا نه وینما. جنت څکو، حورې او غلمانان او ماڼۍ څکو. ما مقصود خود ته نو چې تا نه وینم زه به جنت څکم. الله د خدای غیرت په جوش کې راځي. د ثوبان د زړه دړکن داغه ترجمانی کوي پروردگار عالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اندازه وکړي ثوبان ته دومره لیونی وی اوسه، بل شوق مې نشته. قرآن راغی من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من الصالحين. اے پیغمبر ثوبان تو آیا ته چې په دنیا کې په محمد رسول الله ماینې نو په جنت کې بم ور سره یوځي. تسلی وکړه چې د خفګان لري. دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي. ابو هريره دا امنا په مقتضیات ایمان کړو، لس ورځې وګیا او پروا نه. پیغمبر ته تپوس کې ابو هريره ولی و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی سترګې مې مړې دي ستا په دیدار باندې او خېټه مې بزړه مې موړ دې ستا په حدیث باندې. ما ته روټۍ ضرورت نشته. جناب محمد رسول الله یو کڅوړه ورکړه، ورته وی ابو هريره دا کڅوړه والا چې کله وګه کې دې
کله لوګي اغستینو دی کڅوړه کې لاس منډنو تازه قجوري بروزي او بیا خورا ا کڅوړه ابو هريره بزان سره ګرځول چې کله بوګه شو لاس به منډلو قجوري به د جناب رسول الله په ژوند کې کڅوړه ور سره وا د ابو بکر په ژوند کې کڅوړه ور سره وا د حضرت عمر په خلافت کې کڅوړه ور سره وا د حضرت عثمان په خلافت کې کڅوړه ور سره وا په کوم ورځ چې حضرت عثمان شهید شونو ډیره لګوله و په مدینه منوره کې پاغه لګوله کې د ابو هريره نه کڅوړه ورکش چې ورکشو نو پاس په یو ډب کا باندې ناشته او جاړي لګیا دے دا شعر وای څوي وای للناس هم ولي اليوم هماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني نن خود خلق یو غم دی او زما دو غم دی و خلق را ټول شي نن زما دو غمونو کې مبتلا ما یوم هغه غم دی چې حضرت عثمان شهید دی او دویم هغه غم دی چې زما د محبوب د لاسه کڅوړه رانه اور کښوا چا چې په خدای اعتماد اوړه او جمع بلاس منډه او تازه قجوري راو بس اوړه کم قوم چې په خدای اعتمادي کوم حکمران کی چې اسلام وی دا غنه بغلاو شي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مدین ته یو گورنر واسطول د مدین خلق ور تراوتی چې گورنر را روان دی پیدا ورغ خلق ویلا گورنر اوس بسواری وی او خان بی وغیرہ اتیان بی دی ورغ څوک دی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دا گورنر ته خبر آزاده شاہی کور ته منتقل شو هغه زه شاہی کور کې بنو سیګم زه په جمعات کې اوسېګم د یمن خلکو ویلې چې زه د په جمعات کې منځونه کې او مونږ به د شپې ډاکې کوم دا خو خکارو د شپې جمعات کې پروت ته او ټول شپه یمن کې غلی شي سار له چې ګوري خلقو وی صاحب بیگا خطول اشپغلی شوی تنوی گورنر راغی ویل خواهی ویلیو دا سی اسپی ولار اسپی تا آوازو کو چی دی خوراش اسپی چی راغی ورطوی چی واورا د ټول یمن سپو تا وایا چی بیگالا د ماسخوتن مانزن رستو چوک د کور رووتو ټول سپی تی گیر چاپیر شی او گرفتار به ماتا پیش کوئی سپی ول ډیره خدا صاحب چې شپه شو د ټول یمن سپی لګیا دی په یمن کې گشت کوي چې څوک راوځي د کور سپی ته غیر چاپیر شي چې رپ نه وਹੀ کې نه خرو دي سار لا گورنر صاحب په چکروالو چې ګوري زه په زه غل چې د سپو درولې دی او دام غل دی دام غل دی دام غل دی دام ویني وا ولات ته واسطه هغه ورځ او د سلمان په گورنرۍ کې په یمن کې بیا غلاو نشو ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي دی یو فیصله وردراله فیصله را سلور کا سناستی مار راغه مار پیژنې سب مار راغه په دې سړي وروخته ده د ځان نو غرزول په د وروخته د ځان نو غرزول په د وروخته د چې ځان نو غرزول په دې سلورم وروخته دا سلورم یو چې چلو دا مرش قاضي ته فیصله رااله چې د دې سړي تاوان په دې دریو کې پچا دی استاد عقل څه وایي
چې بای دې دریم سړی چې په د ورو غرزولو خو د په غرزولو دا و چې چلو نو دا دریم په تاوان ور کوي کا دریم به ور کوي تا او دا باریکه غونډه مسله ده تاسو په دې څه کوي زما عزیزانو ابن ابي ليلى ته فیصله رااله غوي چې دا دریم سړی به تاوان ور کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خبر لاړه چې جی ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي چې دغه د څه فیصله وکړه هغه ورته ویل چې ابن ابي ليلى د خدای رحم وکي فیصله غلطه کړې دا اجتهادي مسله ده خبره ده څه نه ده دغه ګوره دې سړی باندې چې مار راوخته د په دوه غرزولو نو دا سړی و چې چلو کبچ شو نو دا اخلاص د چې په دوه غرزولو دای و چې چلو کبچ شو بچ شو نو دام خلاص د چې په دوه غرزولو دای و چې چلو خبره په دوه دکې کدا سلورم سړی فل حال دې مار چې چلی نو دا دریم به تاوان ور کوي او کفل علی نه چې چلی ډیر سات پسې چې چلی نو دا دریم هم خلاص شو د خپل سستۍ د وجې مارو چې چلو دبم ځان نه غرزولې وکړه تاسو خیال راکړئ ابن ابي ليلى ته چې خبر لاړو چې امام ابو حنیفه ستا فیصله ته غلط ویلې نو هغه ورته ویلې بادشاہ ته شکایت وکړو چې زه فیصله وکم او ابو حنیفه چې دغه زما فیصله رد کړي دالر کې زما مخینه نو بادشاہونی وو په جیل کې وای تاسو خیال راځي علم داو تقریر کوي یو سړی را پاسې دو وسه زما عقل دانه مني چې په دې کائنات کې خدای شته خدای نشته دا ارث په خپل جوړ دي امام صاحب ویل چې ډېر زما دوستی او آشنایی ده تاسو سره دوستی او آشنایی وکاو باقی چې خدای نه مني هغه ستا خپل کار دی خو زما او ستا آشنایی به وي عزیزانو یو بل مهرباني وکړئ چې مخالفینو سره اخلاقی مظاهره کوي پیغمبري خصلت داو چې ابو جهل متعلق پڑھ کې دا درد چې خدایا د دوزخ لمه بوزه مسلمانې ک چې جنت تلاش وکنه دا ابو جهل متعلق د پیغمبر پڑھ کې دا درد چې خدایا د دوزخ لاړ نشي د مسلمان ک چې جنت تلاش امام ابو حنیفه وی چې دوستی په خپل ځای ده او چې خدای نه باندې ممن خیر عزیزانو سورہ دې پس دې آشنا ورته روټای وکړه چې روټای وکړه نو په بغداد کې د بغداد د خار په دې منځ باندې لوی دریاب تیر دی نو دا یاري د دریاب نه هغه غاړه اوسېدو امام ابو حنیفه دې غاړه اوسېدو امام صاحب زما کور ته روټای ترازی خدای زما کور ته روټای تراشه سو خبر راځي امام صاحب ورته الماخام برازي امام صاحب د ماخام په ځای ماسختن تیر ورغ تکه چې هغه د دریاب ناغه غاړه او دې غاړه اوسېد ا سړی ورته وی چې امام صاحب دومره لوی سړی واده خلافی دی وکړه تا خو ماخام ټیم خودلې او رالی ماسختن تیر ویلی بچیا واده خلافی مې نه دا کړی خو یو تکلیف پیښ وې څه وې سیند غاړې ته چروتم کشته نه و چې د پکې را سور شوی نو اریان دریان ولاړو ما نو پدې کې د سیند غاړې نه یوونه په سیند کې راو غورځیدا پخپله او بیا پخپله تختې شو بیا پخپله په میخونه ټکواله شو بیا پخپله تی کشته جوړه شو نو اله پکې زرا سور شمو دلته ول ترکان مرکان نو ول نه یقینو که چې پخپله ونم راو غورځیدا او تختې پخپله شو میخونه پخپله په ټکواله شو کشته ته پخپله جوړه شو بیا ز پکې را سور شو مورال ول امام صاحب دې دومره لوی علم سره دې دا دروغ زده کړی دي ولی بچیا ولی ول دې ترکانم کشته جوړې دي ول دې ترکانه کشته نه جوړي ویل نه دا زما عقل نه مانی
ویل بچی چې دومره غوندي کشته به ترکانه نه جوړیږي نو دا دومره لوی کائنات به خدای څنګه جوړ دی. سبحان الله. سړی بخش با امام صاحب لاس ورکو لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس مې دا ومنله چې واقعي د دې کائنات مالکم سوچته چې دا دومره لوی کائنات جوړ کړي. په داسې دلایلو به کافران مسلمانان دا د امام ابو حنیفه شاه د امام شافعی شاه نو ګوره اختلاف ته جزئی اختلافات دي د دواړو منځ کې سخت. امام سے وفات شو. امام شافعی قسم خوري چې په کومه مسله کې به زون ختم نو د امام سے قبر ته براله 2 رکعات نفل به مې وکړه او زما عقیده دا و چې رفع الیدین به مې کول په منځ کې او د امام صاحب قبر سره به ما رفع الیدین نه کول ځکه چې د مذهب دانو نو د قبر نه مال حیا راتله نو چې 2 نفل به مې داغه پاروا وکړه او دعا به مې وکړه نو داغه قبر سره دا نفل په برکت به الله دا مسلې کشف ما ته وکړو مسله به حل کړ. دا د امام شافعی شاه اجي محمد عامل دی خدای وبخي په بڑا بیره کې ډما غړې دا مونږ بڑا بیری تتلیو تقریر ول راځي تقریر پرې دی بلکار کو سکه ول دی اجري ته ډمې تاسو او جی بس کیندا به راځي د مخ کې مونږ ورپسې اجري تن نه وته غیر چا پیر دنیا ناستا دا دم لګیا دا غډیږي دوپړې مارو خېټي پوری دوپړې تړلې او باجی او لګیا دی بلنګا او دړنګا جوړا دا دا تاسو باندې خوشاټر ورته نه اجي محمد عامل ورغه ډمه دلاس نونی او بچی الک صبر وکړي او غزل وما لا سونه دا سګړ جو د وجره خلکو لک سات بزما دا غزل و اورین بیا دې ډمه اورې دل در تراغلم چنن خو لنډه غوندې وخت دی خدای درکړې دی چې دغه وختم دې ډمه ته تیر کو نو لوی وخت به د خدای په مخ کې بیا څه جواب کوي دا ویلو او په جړا شو چې دې په جړا شو ټوله اجره په جړا شو ورته لو اوري بچو کده خدای بندگان یې نو جمعه تراشي او کده شیطان بندگان یې نو دې ډمه تا چې دا زمونږ بچي او زمونږ لور د دې تناست صحیح نه په خدای قسم در تخرم چې 2 منټه تیرې د ټول جمعه ډک شو جره خوشې پاتې شو خلک ټول جمعه تراله بلا واو امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قران هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسې ده ورته صاحب خبره واوره د جنت باس کئ زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت نه ورکو د حورو باس کئ زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حورو نه ورکو نه جنت پکار دی او نه حوري پکار دی او نو غلمانان پکار دي یو ټکه غواړم کدی په وس کې وی خورا سره وعده وکا او کدی په وس کې نه نو پارام کې نه جنتونو د پاره ز ایمان نه راوړ وې څه خبره وې په خدای مینم که خدای را ته ځان خی خو مسلمانېږم کینی والله کې مسلمان شي اس امام فخر الدین رازی کې سوچ کئی چې اے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زه استاد ته وایم چې د تزانو خای نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته فزړه کې القا وشو القا را ته وشو چې وایا ورتا چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان خای
امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان ښیي. هغه ورته لیکلي راکا منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلي واغست چې لیکلي واغست چې شپه رااله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا په زړه کې القا کړې وه او ما لیکلي ورکه او ستا ورته ځانو نه ښوده، زه خو دې سړي ته بې وعدې شو. ټوله شپه په جړا تېره که د سهار کې وله خوب ورغې څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړې چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړې وه. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف، راځه یریږه ما. وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او واده پوره نه شوه. وی راته وی امام فخر الدینه زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړم. عزیزان قرآن کریم کې د حیا لویه مسله دا ده چې یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا رسول الله یو ډېره عظیمه ګناه مې کړې ده، اوس توبه وباسم معاف بشم. څومره ګناه دې کړې؟ وی جی ډېره لویه ده. وی د دې ځمکې عمره ده؟ وی جی دین هم لویه ده. د اسمانونو عمره ده؟ وی دین هم لویه ده. وی د خدای د رحمت عمره ده؟ وی نه د هغې په مخ کې بیا هیڅ شی نه ده. وی خبره کوه. وی زما 10 زامنو او 11 میلیونه وي. وګرځېدمه زامنو لچا لور نه راکوله. ډېر تلاش مې وکړ خو چا لور نه راکوله. نو د ډېرې غصې نه رالمه او 10 زامنو ته مې خپلې 10 لوڼه په نکاح کړې، یعنی خور مې رور ته په نکاح کړه. یوه لور مې چې پاتې شوه نو ښځه مې بوډۍ وه هغه مې ځان ته په نکاح کړه. دا ګناه مې کړې ده. اوس معافي غواړم، توبه وباسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ کې شو، فوراً دا آیات راغې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے پیغمبره تو وایا دغه سړی ته اسرفوا علی انفسهم چې تاسو په خپل ځان زیاته کړی دی، ظلم دې کړی دی. نو چې دا دومره عظیم زیاته او ظلم تا کړی دی نو لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت نه منه امید کېږه. دا دومره عظیم زیاته او ظلم چې تا کړی دی نو دا الله د رحمت نه منه امید کېږه. ولی دا الله شان دا دی ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله ټول ګناہوں سړی ته معاف کی. زکا انه هو الغفور الرحیم، زکا بخون کې او رحم کوونکی. پیغمبر ورته مبارکي ورکړه او ورته وی چې لونه او زامن دې جدا کا او الله دا دومره عظیمه ګناه ارڅ درته معاف کړ. تاسو خیال راوړئ الله په قران کې دا سبق ورکړي چې دومره عظیم جرم او عظیمه ګناه چا کړی وي او په خپل بدو پیمانه شي نو داغه د لپاره مستقل حکم راشي چې پروا مکوا، زما کار دادے چې تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے، تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے. تب غلطی کیا اس بدر معافی کو
زما عزیزان قرآن کریم کې بل ځای کې راځي انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. یو سړی په غلطای باندې ګناه وکړه، ګناه چې سړی کوي یقیني په غلطای، هغه وخت کې نادانی بیوقوفي عقل کار نه یعملون السوء بجهالة په ناپوهۍ یو ګناه وکړه ثم يتوبون من قريب او بیا توبه وباس. نو الله فرمایي فاولئک یتوب الله علیه، الله د توبه قبول کړه. د دین او چت بل قانون دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ګناه چې ما کړی و آیا دا داغ برابر دی وی د ګناو که بالکل بصفاش. پیغمبرو یا تائب من الذنب کما لا ذنب له، توبه استون کې د ګنا نه داسې دی چې دا اډو چری کړي نه. بل حدیث کې راځي چې توبه استون کې د ګنا نه داسې شي کيوم ولدته امه، لکه نن چې د موره پیدای. تاسو خیال راغلی. عرض میں داو د مسلم شریف یو روایت چې قیامت کې به یو جهنمی الله معاف کی او جهنم نه به بار رو بس په دې غاړه به پروتي چې په غاړه پروتي نو د به جهنم کې دا التجا کړی چې یا الله دی اور نه مې وباسنو نور څه نه غواړم. دا الله دې رحمت ته وګوره، داغه دې شان ته وګوره، داغه دې کریمانه خصلت ته وګوره. یا الله دې جهنم نه مې وباسنو نور څه نه غواړم. وی بیا بم ګوره څه وې و یا الله بیا څه نه وې چې اور نه وباسي د جهنم په غاړه چې ډېر سات تیر شي. دا خلق په تیریږي را تیریږي وای دا جهنمی دی. د بیا خدای ته وای چې یا الله دې جهنم غاړه نه مې لګلري کا، دا خلق تومت راکې چې دا دوزخی دی. ملائکو ته ویل لري یو صحیح لګ چې لري یو سی سات پس چوغوري د جنت دروازه به ورته ښکارش. د بیا خدای ته وای چې یا الله کدی دروازې سره د کینو لما نو بیا نور څه نه وای. الله ورته وی زیا دروازې سره کینو چې دروازې سره کینې چې بیا څه وخت تیر شي بیا به دی وای چې یا الله کدی دروازه کې لګ دننه کیناستم نو بیا بغاګ نکوم. الله وی زید دننه کینو ته خو انسان ته وای داسې انسان دروازه کې کینه خو چې ډېر سات تیر شي بیا به وای چې یا الله کله دننه لار شم نو ستاره رحمت کې به څه کمی راشي. نو الله به په دغه وخت کې ورسره څه خاص انداز باندې وای چې الله بنده ارزلې وې چې دا وشي بیا به څه نه ویم، دا وشي بیا به څه نه ویم. ذا ان رحمتي سبقت على غضبي، زما رحمت چې ده زما په غضب غالب ده. زدن لارشا او تا ته ما دومره ایریا ساتلې ده چې سل کاله په جنت کې په اسور ګرځي او د خپل ملک حدود بنشي جوړ. تاسو خیال راغلی. عزیزانو عرض میں داو چې الله دا کریمانه خاصیت چې ده دا چا خودلې ده، دا هغه علم خودلې ده چاته چې قران وای، چاته چې ګویا کې حدیث. په عربو کې یو دمګر یو چې هغه به خلق باندې دمونه اچول، لیونی به دمول، تعویذونه به خلق تکول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشهور و چې نعوذ بالله دام لیونه دی. دغه دمګری وی چې یا الله دا سړی په ما پیخ کې ما سره د لیوانو ډیره زوره اجازه ده، نو دا سړی په ما پیخ کې چې زه دم کوم او د جوړ شي. نو دمګره د پسې ګرځیدل چې زه به چرته وګورم چې دا د لیوانو دم په واچوم. د خدای شانو اتفاقی اورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخاوره
چې په مخه ورغه نو ادمګره ورته وایي چې بچیا ما ستا متعلق اوریدلی دي چې دا لیونه ده نو تراشه د دمومه چې ته جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ادمګره ورته چې ها ته بیا وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته بیا وای چې بیا وای ادمګری عمره وخت کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ما دې په خدای قسمی ما دنیا لیدلې ده دنیا او د دنیا لیونی ما دم کړی دي ما د لیونی د خلې نه داسې کلمات نه دی اورېدلې. دا کلمات یا د خدای کې دی شي او یا د خدای د پیغمبر کې دی شي. دا غرنګو چې بلال پر جناب محمد رسول الله څو وخت کې ماین شو دیکھ چې د چا غلامو هغه تړلو وې تړلو لاسونه خپې او قبله ته شاکړه او نور خاطه ته ولا مخ کو ول دې خو مخ کوي دې بیا منس کوي داسې مخ نو پاغا تړلی ځان به ځان زور کو او رخ به داسې واړولو او نیت به او تړلل به خدای ته پوهیږي چې نور څه نشم کوي. خپو کې ولا پړی واچولو د مکی په دا ګرمو شګو راخو چې د ملا غوخي په شګو پورې پاتې شو. ول توبه او باسي د محمد عربي نه هغه به ولار شنه می توبه ده لیکن د محمد رسول الله نه می دي توبه نه. خزل غالبا ماریا قبطیه نامه ہے په پیغمبر مې نشوي داو مېړه راونی و چې توبه او باسا غیر په خدای قسم کا توبه او باسا نيزه راواغسته او په نيزوې په دې شرمګاه کې واله ټولي کلمه ولا زره زره کړې په نيزو باندې هم داغه نامړم شو په ځنکدن کې هم چغيواله چې د شان رسول نه مې دې توبه نه خزاوه. موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړکه مانه به تپوس کې او ډېر وګدو مراکا یاله خدای د اس پملا لاس کې دا چې ستاد لاس لاندې څومره وختراله نو د وخت په سر به یو کال عمر درکو. عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلی کني اوس چې بار لاړ شي چرته وګورئ د لاس لاندې لکونه وخت راځي لکونه وخت نو الله ته او فرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله کدام خلاص شي بیا ول بیا به دې مړکو ولکونه کاله چې تیر شي بیا به مې مړکه او زما قانون داده موسی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. كل من عليها فان اے پیغمبر دا سچ ته ګوره دا به فنا شي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. دا سي وخت براشي چې صرف ستاد پروردگار ذات به باقی وي نور بار څه فنا شي. امام مسلم رحمت الله علیه یو ډېر لوی روایت نقل کړی دی چې یو سړی هغه یو کم سل قتل کړي
او یو کم سل قتل پس دتا سوچ ورغه چې او ظالما دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي. اراده وکړه چې توبه وباسم، خو چرته خلق پکار دی چې داغي په لاس باندې زه د خپل ګناه اعتراف وکم او توبه وباسم. په لار روان دی، اوس یو شیخ په لار مخې ته ورغلی دی، ورته حضرت زه خو یو کم سل قتل می کړی دی او اوس توبه وباسم. شیخ ته بنده کړی دا، ورته ظالم استا توبه کم ځای کې قبلي ورکشه مخینه می پناشه. دې سړی ورته وی چې خدانو دا یو پکې کم ولې دی بیا چې پورا سلې کبا. شیخ نیم دا سټوالو مړې کو پلار روان دی، نو بیا اوس لکه وای چې یا الله دا یو ظلم خو اوس بلمو ساحل الله ورته په مخ راغلي دي نیکان او بزرگان، اغي ته السلام علیک وعلیک کړه دیو. دا خبره ورته کړی ده چې حضرت ما فل قتل کړي، یو مې اوسکو او اوس مې دا نیت ته چې زه توبه وباس. اغي ورته ویلي چې دا الله رحم او کرم چې دی هغه ډېر وسیع دی او ستا توبه به بالکل خدای قبول کړي. هغه بزرګانو چې دې سړی ورته وی چې اوس مې اراده د توبه وکړه، ویل هغه مخامخ د نیکانو کله دی دې تور شو پاک خلق پکې اوسېږي ولته توبه وباسي خدای به قبول کړي. چې دې روان شو لار کې ول مرګ راغیو ساته قبض شو. ساچ ته وطن د سینه دغه نیکانو د کلی طرف تکړه چې خدای ته په پوهې چې ما خو اراده د توبه کړې و، اوس مخ کې ته پوهېږه اوستا کار دی چې ساته وته د رحمت او د غضب ملائکی ولراله. د غضب ملائکو وی چې روح وروسي جین تا سل قتل کړي، د رحمت ملائکو وی د اراده د توبه کړې و مونږه روح علیین ته وړو. د دواړه قسمه ملائکو په جګړه شو، چې په جګړه شو الله ثالثي وکړه منس کې چې جګړه مکوای. دا سړی وګورئ چې د کم ځای نه را روان دی ا د قتلونو ځای تر هغه ځای لار ناپ کوي، او چې کم ځای ته روان دی تر دغه ځای لار ناپ کوي. که د نیکانو کلی ته نږدې وي نو د رحمت ملائکې دی یوسي، او که د قتل ځای ته نږدې وي نو د غضب ملائکې دی یوسي. ملائکو ناپ شروع کو او الله دغه نیکانو کله یو لیشت ورته را نږدې کړو، ثابت کله را نږدې کړو. ورته چې را نږدې کړو نو د لاش چې د نیکانو کلی ته نږدې و نو د رحمت ملائکو غټلا او د غضب ملائکو بیللا، روح یغي واغستو علیین ته اور خالی په اراده د توبه بس، لیکن چې صداقت سره وي، پرشتیا سره وي. حدیث کې راځي یو سړی او چې مړ کېده نو زامنو ته وصیت وکړو چې ما اوس وځوي او ایرمه په هوا کې باج کوي، په قبر کې می چې خخ نه کوي. زامنو ورته ولی ویل بچو ما خدای له سکړی نه دي نو چې قبر کې ورپېښ شمه نو ورته خیم بڅ چې ځان په اخلاص کم، د دې وجنه چې اډو خدای ته پیش نشم. چې مړ شو زامنو اوس وځولو او ایره په هوا کې باج کړنو. خدای خو په دې قادر دی، بلا قادرینا علی ان نسوی بنانا. کم ذات چې ابتدا کې تدوبونه جوړ کړي هغه ذات تابعه جوړولې نشي. جوړې کا او ځان ته پیش ک چې دا وصیت تی ولې کړو د سوځولو. ویل خدای ته مې لیدنه چې درته پیش کوم او ځان خلاص کوم.
الله ورته لزه چې ته مانه دومره یری دې ما وبخلې. نو عزیزانو بخنه خو یو خوف او یره غواړي په زړه کې د الله نه، چې خوف او یره دې پړه کې د الله وا ته بخلې سړی. موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې دا خپل انصاف ته ما ته وخایا چې ته څنګه انصاف کې. وی انصاف زما ګوري وی چاو وی ورشه د پلانې چینه په غاړه کې نه. چینه پیژنې چشمه داغه په غاړه کې نه زما انصاف وګوره. د چینه په غاړه یو ونی لاندې ناشته یو سړی راغی په اس باندې سور او داغه چینه نه خپل مبوس کلیو هغه اسلم ورکړي. د جیب نه امیانه پریوتا د پیسو په خوا به امیانه ورته وي اوس ورته بټوي وي چې پریوتا خو چې دا سړی پاس سور شو لاړو یو ماشوم لک راغی او هغه بټوي اوچته کو تخته. پدې کې یو بل بوډا سپینګیره راغی چراغ او بیس کلی هغه اسوالا واپس راغی. ا بوډا ته وی چې دل تمانا بټوا پریوته. هغه بچا زه خبرم نه مو بوس کلو ترانه ویل 15 منټ هم نه کیږي بل سو کاډو راغله نه ده. تا غسته هغه مان د غسته د اسوالا سره تورا و سره ته غسکو. بوډا یې مړ کو. موسی علیہ السلام اریان دے چې یا الله غستا انصاف داده بټو ما شوم تختوله او مړ دي کی بوډا کو. ویلې موسی زما دا انصاف ته سپوي شوي. و یا الله نه پوهېږم بټو ما شوم مړې و مړ دي پی بوډا کو. ورته له موسی غوږ کېدا دا بټوا کی چې څومره پیسې وي د اسوالا سره امانت د دې ماشوم پلاری خوي. امانت د ماشوم پلار چې مړ شو نو دا اسوالا په منکر شو نه ورکول. نو په دې چل می ماشوم ته د پلار امانت حواله کړو. وی یا الله دا خو ټیک ده خدا بوډا دې ته ولې مړ کړو. وی دې بوډا د دې اسوالا پلار وجلو خو دې اسوالا ته پته نه و. نو په دې چل می د اسوالا د پلار بدل دغه بوډا نه واغستو. دا زما انصاف ده. ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام قوم ورپسې او د مخ کې او د یوونه نه پناه وغوښته. دا ونه دا چې دا تنه چې دا ورته شک شو او د دننه نه استوونه بیا پکې ورل. هغه قوم چې هغه په دیونه اره کې هوا او ذکریا علیہ السلام ته په دیونه کې دننه خدای پاک وی چې غږ بنک دی بارکای تا په منځ بده دوکې او غږ بنک کدی غږ کو نو غږ نه کو. ابراهيم عليه السلام په اور کې نمرود واچولو او دومره لوی اورو چې په شپږ میاشتو کې جوړ شوی. یعنی هغه انګار چې او هغه په شپږ میاشتې کې تیار شوی دومره لوی اورو او چې دی ورواچولو جبرائیل ورته راغی ورته وی غږ بنکه کدی وای یا اوف یا تف
आवाज دیو کو نو بس نامه ختم شي غږ بنه. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. سردار کونین جناب محمد رسول الله ته یو خزر اعلی چې یا رسول الله ما زنا کړی دا، ما باندې شریعت جاری کا چې آخرت لا پاک لاړ شما. سردار کونین ورته وی چې بیبي ستا په خېټه کې چې کوم ماشوم دی چې دا پیدا شي بیا راشه لاړه. لس میاشتې تیرې شوې بچی پیدا شو په غېږ کې راغستی دی. یا رسول الله ماشوم پیدا شو په ما حد جاری کا چې خبر آخرت ته پاتې نشي. سردار کونین ورته وی چې بچو داسې وکړه چې لاړه شه د دې ماشوم 2 کاله د پیو میاد دی، ته به وله تی ورکړې چې د پیو میاد تیر شي بیا به ګورو. پیغمبر غرض دا و چې دا لاړه شي د خدای بنده بیا به نه راځي چې بچ شي. 2 کاله پس بیا راله ماشوم یې غېږ کې نیولی دی. ورته و یا رسول الله وګوره زما دا بچی روټۍ په خپله خوړی شي ما ته ضرورت نشتا، اوس ما باندې حد جاری که چې ما میله مې خراب نشي. پیغمبر وی صحابو ته چې د خدای بندگانو دا په دې خپل ایمان کې څومره صادقه ده. بوی مسله دا ده چې ښځې سنګسار کېږي نو تر نامه پورې به ورته کنده وکني او په ځمکه کې به دومره خخه کي او پاس نه به په کاڼ ولي چې پکې مړه شي. کاڼي ویشتل شروع شو. یو صحابي په دې مخ په کاڼي وویشته، هغه یو وایي آوازو جناب محمد رسول الله صحابي ته په غصه شه. ورته وی زما دې په خدای باندې قسم وی دا خزه په دې خپل ایمان کې دومره صادقه ده که د دې وای ثواب زما امت له خدای ورکي نو یو بم دوزخ ته لاړ نشي. نعره تکبیر، شان صحابیہ. دا ایمان به زمونږ شي. سردار کونین زمانه ده. یو يهودي دی هر وخت سردار کونین تکنزلی کو پستر ګړون ډېر علاج یو کنه بینا کې چې نه بینا کې د خزې څه چلو کو چې د حضور د قدم لاندې خاور مبارک راواغسته او خاون تراوړي چې دارو می درته وړي سلای په کې ګنده کو سترګو کې واچ یو کې چې بلک چې ګوري سترګې دومره دا څه دي خزې وې دا هغه چا د خپو خاورې دي چې چاله تشپا ورځ کنزل کوي. ښا تا د دشمن د خپو خاورې ماله په سترګو کې واچولې چاړی راواغسته ویویست خو چې ویویستې لاندې نه نورې وشو چې ویویستې لاندې نه نورې وشو. آواز ورته وشو چا بدبختان تا پکې داسې رانجا چولی که تر قیامت او باسي دا به نورې کېږي. د سردار کونین د لور واده چې و پیغمبر دیوبندی رسول الله نو نی مندین تو ته مننه نه. بی بی فاطمه واده څنګه شوه؟ ببره شړای و د چلو د وژغنو جوړه شوی و. جناب محمد رسول الله په واجل چې بچی ادا استاد واده لپټا دا کالی نو د کجورو د پانو یو 2 کړای جوړ کړي یو ورته په یو وکی واچول بل په بل کې ورته بچی ادا استاد واده زیورا دی. او ما زیګر ټیمو جناب محمد رسول الله د بی بی فاطمه نکاح په خپل د حضرت علی سره وتړل. په خپل سنت طریقه دا چې پلار با د خپل لور نکاح په خپل تړي. د بی بی فاطمه نکاح رسول الله په خپل وتړل او جنکای ور سره کړي او ورته وی چې فاطمه د حضرت علی کور ته بوزي
ما حضرت علی ته په عقد نکاح کې ورکړه. جنت له خو باغه کور زی چا د بل د آبادای په تصور کې. صحابه کرامو عملی طور دا شیخ خودله، عملی طور چې جنت باغه څوک غټي چې د خپل خلینا نوړایو باسي او بل لای وای خپل خلینا یو باسي دا سلا چا کې عزیزانو په یو جهاد کې نه کا صدا سے په قطار وهلي پراته دي، نه کا او بروړی او بای چروړی اړم بیله چې او ورکړه هغه زما خیر دې دا ما سره چې دې دلای ور چاغله وروړي هغه دې بل لای ورکړه، چا بل لای وروړي هغه دې بل لای ورکړه، چې بل لای وروړي دې بل چې نه هم ته سړی رسیدو دا رستو ټول مړ شي به وبو. یو سړی سره چې په ځنکدن کې هم د بل خیال نه هغه سره به ایمان څنګه تیری. جنت خود دغه خلقو ځای و. زما اوستا جنت سره څکا بهتر مسلمان کم یو دی. پیغمبر فرمایل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه سره دی چې داغه د لاس نه او د جبه نه بل مسلمان ته ضرر نه رسي، چې د چا د جبه او د لاس نه بل چا ته ضرر رسي. پیغمبر فرمایي چې دا سړی مسلمان. عزیزانو اندازې ولګوای د خپل لاسونو او اندازې ولګوای د خپل جبو چې زمون جبه لړمان دي، زمون لاسونه خاماران. زمون د دکان پتا یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیڈی سنٹر نشترآباد باراستا مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خپل دکان. موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115.